سړی خود ځان وجني دې لپاره چې دین په دې باندې ژوندی شي د خلکو مخکې ماله سزا راکړي او ما به یو په اوچت ځای باندې ودرېد یو اوچت ځای ته مې وخېژوه او د هغې نه وروسته به داسې کار وکړي چې کوم کس غشي ویشتلی شي ګزار کوه چې ډز کولی شي ابه راولي و هغه له به غشی په لاس کې ورکړي او ما به په دې غشي باندې وولي خو اواز به کوي بسم رب هذا الغلام مسلمانان شو نو یک نه شد دو شد وایي د باران نه تښتېدم او د ناوې لاندې مې شپه راغله چې د څه نه یېرېدو هغه وشوله او داسې وشوله چې خلکو ایمان کله راوړو د دې بادشاه له ښار ورغې ورته ویل چې دې ایمان داسې دلته خوش و چې دې ایمان نه پرېښودو او راتللو دې ور ته به وردنګل ایسته دې ور ته به وردنګل په دې ور کې دننه پراته او شهیدان شهید شول د ایمان پرېښودو په دې کې یو واقعه راغله ده صحیح حدیث کې راغله ویل یو مور د په غېږه کې بچی و ماشوم و دا مور مسلمان او رامنډې والی ویل دی چې ور ته وردانګم چې کله دې ور دې غاړې ته رانږدې شول بس دې ماشوم ته وکتل زړه یې واره څنګه بچی اوس ور ته وردانګي ویلي بچي ورته ویل چې مور یې وردانګه باغ دی باغ ور نه دی وردانګه ورته په دې کې باغ دی دننه په دې کې د الله رضا ده دې ماشوم ویلو چې زما پلار جوړېد نه دی بلکې پلانې شپنکی دی او دې ماشوم خبرې کړلې چې ده وویل مور ته چې وردانګه ورته البته هغه ماشوم چې د یوسف علیه السلام د براعت دپاره کوم ګواهي کړې وه هغه ماشوم و که نه پکې اختلاف دی راجح دا دی چې هغه ماشوم نه و نو دې دوه ماشومانو خبرې کړلې دې ته اصحاب الاخدود قتل شول ووژلې شول قتل اصحاب الاخدود وجل شول اصحاب الاخدود کندوالا النار دو خدود د مؤمنانو سره شهودون په دې باندې گواو دیو ته حاضرو وما نقموا منهم او دی انتقام نه غستو د دوی نه یبغض نه کو د دوی اسرائیل مگر په دې خبره باندې ایو منو چې ایمان راوړو بالله په الله باندې العزیز چې زور او الحمید صفات شیو الذي اغل له د الله د پاره د ملک السماوات او حکومت د اسمانونو او الارض د زمکه والله الله تعالی على كل شيء فرسبن شهیدون گواهه ان الذين بشکا کسان فتنوا المؤمنین چې وسپزول مسلمانان والمؤمنات مؤمنان خزي وسلام یابدا ان بطش ربک لشدید یقینا نیول رب ستا ډیر سخت دی انه بشکد الله هو یبدئ دا پاول ځنو مخلوق پیدا کوي و یعید په دې ځل بیا پیدا کی او الغفور د الله بكون کړي الودود من کون کړي ذل عرش عرش والا دی المجید غټ مرتبه والا دی د المجید د عرشی صفت نه دی وره ها عرشی مضاف الیه د ذو صفت ذل عرش صفت دی د الله چې هو تراجری المجید غټ مرتبه والا دی فعال کون کړي لما وسلرا یرید چې د الله یو غاړي هل اتاک حدیث الجنود ایا راغله داتا خبر د لخرو کوم بل هو قرآن بلکې دا قرآن دی مجید غټي مرتبه والا کم چې دي تکذیب وکړو الذي كذبوه هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فلوح محفوظ کړي یوم تبل السرائر بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق سورة الطارق دا سورة بلد نه بعد نازل له مکی ده 86 په قرآن کې ده او چې دور سوال لګو نه چې بغزه کې دا يهود دمر زور ور دي او يهود مر بدمعشان دي او د مسلمانانو یو وجل نو الله یې وجدي ولي نه جواب دار چې تاسو باندې سجل شوی الله خو مونږ ته ویل دي چې تاسو مړ کړئ مونږ یې ولي نه وجنو الله باندې ولي وجنو مونږه پاتې شو چې الله یې ولي نه وجني نو الله یې ول مهلت ورکړی مول ټیم ورکړی چې تاسو سره jihad وکړئ او تاسو jihad نه کوئ د خپل وخت باندې وجنه ما دا د سورۃ موضوع ده بسم الله کې چا کارش وما ادراک تا ته چا خدای دا مطارق او دا تاریخ څه شه ده النجم الثاقب دا ستوري دي زلیدونکي نجم نورات جنس نجوم دي خاص ستوري دي النجم الثاقب زلیدونکي النجوم الثاقب انزنا يخرج راوزي من بين صلب دملا دمن او ترائب د سينو دمنزنا ترائب د زنانا د سینې په مینس کې د نطفه او د نارینه په ملا کې ده يخرج من بين صلب او ترائب البته ساينس یو خبره کوي هغه دا چې د نطفه خو د انسان ټول بدن کې خورا ده ټول بدن کې نطفه خورا ده د انسان طاقت دی بنیادی تور باندې د انسان په ټول بدن کې دی دا غي جواب دار چې مستقر ده مستقر ده او بیا الله خوري په ټول بدن کې او ساينس هم د بالکل مني جدید ریسرچ هم ده چې د سیکسوال پاور او د دې کې څومره درځول چې تاسو چې د زنانه سره ماشوم وایو یو کیلومتر یو سوي کوي نشي وای او د زنانه په سینه کې دومره زور نه ماشوم په سینه په هغه کې ګرځي نو په سینه ته چولې وي او پلار خپل بچي یو ورځ نه ساتل یو ورځ چې
چې کله مور چې تلاړ شي د ماشوم دی بچي مور پلار ته پریدي نه نو خام سم چول راغلی دا طاقت الله د زنانه په سینه کې چولای دی انه بشکد الله علی رجعه د انسان پر اگر زول باندې تمر نه پس راو ګرځي ژوندې لقادر قادر کله ته پته راکنه پروس کالی که تاسو خیال یو خبر راغله چرا دغه ډیټا لیک شوی دی چې د واتس اپ مامانا پرې مونږ ډېر ګندګي نه کړې دي څه بسکو غټ غمو د خلکو سره یو بسکو نو ورته په دې باندې یقین دی کنه چې واتس اپ دا 14 والا دا صدع 14 ته دا 14 والا انه بشک دا قران لقول دا یو قول فصل فیصله کون دی نو دا هو زمير قران ته راځي دی د سیاق سباق نه قران معنا خنخ کار کیږي راجح نخ کاری راجح دا چې هو زمير بعض ته راځي شي انه یقینا دا بعض لقول فصل یو فیصله کون خبره ده تبکی وما هو بالهزل دا ګورلو بندي غب شپ نه دي انهم يكيدون كيدا یقینا دي چلون كيدا خلاف چلون يا هل هلمك عليك دونك ها هيهات شتان سرعان چونګیارو دا هغه فعل دغه ده اسم فعل دی چې دا امر حاضر په معنا باندې دی رويدا رويدا معنا مونږه امهل رويدا مهلت ولور په مازه مازه بسم الله في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم سبح تسبیح بیانوا پاکی بیانوا اسم ربک دا رب دنم الاعلی چوچت دے الاعلی صفت رب دے دوچت رب دنم صفت بیانوا دنم پاکی سو پدی سبحان اللہ کی دا سبحان مضاف تے اللہ ہے تکنا دا سبحان بچا داخل لے فا اللہ بانی داخل لے سبحان اللہ دنم دا اللہ دنم پاکی بیان کرنا جائز دی مفرد ذکر کول یعنی اللہ اللہ سنکہ دا کرام وی اللہ 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 دا اللہ اللہ ذکر کول کہ وہ ہو کہ ہو نو ہو کہ بیا سے ویلیو کرنا چې ورته حتی سړی ورسیږي چې ظاهر میں بند اور باطن میں خدا ہوتا ہے ویسے دا الوهیت دعوه کې وی ځل لایما نو سفیان په کتاب ته رسیدلی دي وای کنه وی پلان وی هغه یو چې سړی مولوی صاحب چې په دې جماعت کې مې نقشبند بابا ولیدو په دې جماعت کې مې بدعت د بوجي کرامات بمنګمونو کړه سم سړی په کرامات د سړی بني او چې سم سړی کرامات به سړی باندې کې براته دا سار محمد ذکر کوي پیغمبر غره درود چې ابراهیمی دی د دې او ته جنا له دوشو او دریم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم وی کنه وی کلمتان حبیبتان یکم دی سبحان الله تک اللهم وبحمدک ویل شي ها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دام به وای موږ د قیو ذکر یاد کړی دی سبحان ربی الاعلى درې ځل وای او سلور ځل بیان وی نه سينه دا سبح پاکی بیانوا اسم ربک د پر رب دنم الاعلى چوچد دی الذي غلا خلق فسوا خلق چې مخلوق پیدا کو فسوا برابر جوړ والذي اذا الله غزات قدر چې تقدیر پیدا کړی دی تقدیر پیدا کړی یا قدر اندازې لګولې دا په هدا به هدایت کړی دی انسانانو ته تقدیر هم پیدا کو او هدایت هم وکړو والذي الله غزات الله وغزه دی غیا لرا غصا ان خزلا غصا خزل توي د غصا معنی د جافن وچ احوا احوا معنی یا تورا غصا ان خزل جوړ کې احوا تک تورا د ختم شي نو تبم دغه شان ختم شي ځواني ودی ختم شي سنو په یو کاذر د من پتا باندې قران لولو فلا تنسا استاد باندې یریږي استاد بهیر نشي ټول د قیامت کې ویل لا تحرك به لسانك لتعجل به غوا اگر څه شي دینو دا یو مثال مې ته ویل او چې عائشه مور فرمایي چې رضی الله عنها چې اول الله په قران کې محرم رضاعت سو نازل کړی لس چې ماشوم د مور په لذت اخرل دا به مور وا نه او اتبنو بیا لس منسوخ شو پنځه پاتې شو وسوی قران انه يعلم الجهر وما يخفى یقینا د الله عالم دی په جهر باندې عالم دی سچ څوک کار خبره کوي ونيسرك من خايتاتا اسانو منتاتا ونيسرك اسانو منتاتا لليسرى او دلته ان فعت الذکر کا پیدا ور کولا جواب دار دوانو کې تعرض نشته کنه چې ته ګوره چې نصیحت چاله پیدا ور کوي کنه ور کوي کور کولې مؤمن ته پیدا غسل کوو کني ور کوو نو خلک بتنګي کنه خلک بستا مخالف کیږي نه نسمه کوا ان نفعت الذکر د قران منهج دعوت ده سيذكر من يخشى زرد نصیحت بوالی او سوچ یریږي وي تجنبها ډډې ته بشي د دینه تجنب څه ته وي جنوب بشي جنوب قران الله نور لري مونږ د نور دي کی دا جنوب هم ټیک نه دا ارتفاع د نقیزین هم ټیک نه دا یو به یو بنای مطلب دا دی چې لا يموت فيها ولا يحيى
دلته موږ داسې وکړو چې لا یموت فیها نه به یې مرګ په دې کې هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. الغاشية خبر دا اغی عذاب چه دا برا خوریگی پا خلق ذات کو الا ابتغاء مگر دا مال رگی دا پار دا لٹولو وجه ربی دا پل رب دا مخو ابتغاء الوجه دا اللہ مخواری الاعلا کم رب چه اوچت رب دے دا اعلا صفت دا ربی دے ربی ہی کی کم مجرور رب دے ولسوف یردوا زرد دا برازشی پس بانے چا اللہ ورسول کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا. سورت الضحى دا مکی سورت دے 93 قرآن کے دے 11 پر نزول کے دے سورت الفجر نباد نازل شوه دے سورت الفجر نباد. سورت الضحى دا دی چکم موضوع دا نغا رسول اللہ تا تسلی دا پر آیت نمبر 3 اور 4 کے ورش تسلی وجہ دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پس بیا وਹੀ بند شي وا حتی چې سورۃ مدثر کله نازلې دو نو دی وخت پوری 3 سال پوری وਹੀ بند شي وا. نبی رسول الله ډېر پریشان و چې وਹੀ بند ده. نو کله چې وਹੀ بیا رااله ثم فتر الوحي بخاری کې دال کړي ثم فتر الوحي بیا وਹੀ سست شولا 3 سال پوری وਹੀ نو راغله. چې کله وਹੀ نو راغله نو دی ویل چې هغه کم جبرئیل لو کوم فرشتہ چې دا د هغه دعوه کوي چې زما خپل راځي هغه سره دښمنی شروع کړو پرې خو نو الله تسلی ورکړي چې نه پرې خینه په دې کې د الله حکمت دی چې ستا اشتیاق را پیدا شي. نبی صلی الله علیه وسلم دې دغه شوق راغی چې ول جبرئیل کله راځي دا شوق د الله خو دته مراد دی. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى زما دې قسمی د صاف پټه مالګه د شپه خاموشی او سجا من دم دجګړه خورش ما ودعک جواب قسم نے پرخه تور په ستارو پر رب نے پرخه تب سن پری وما قلا ندت غسره وما ابغضک وما قلا نه د سر دشمنی کړی دا ولل اخرت خامخا ورستنه حالت خیر شفاعت کبرا ده چې رسول الله مبارک په ټول امت د بار شفاعت کوي. الله دې موږ ټول ایمان سمر راکړي نو ټول شکر دې جنتیان بیا زکه چې د ګناګار نه ګناګار انسان باندې نبی رسول الله په شفاعت باندې در جهنم راوځي دې ته شفاعت کبرا وي. او سمرا ولسوف يعطيك ربك فترضى دمر به الله در کتاب هغه مقام محمود ولا ورکه چې تاسو وعده کړل هغه ده ولسوف يعطيك ربك فترضى. امام رازي رحمه الله دلته کې داسې د جمال یو معنا کړل جمالي معنا وي ودها قربان استاد د سپین مخنا واللیل استاد تور زلفنا اذا سجا چې استاد په سپین مخراق کوي شي دا خپل جمالي معنا ځکه چې دا نبی له سلام کله چې سو خپینو خلک په طریقه ترسا ابو طالب ووجدك ذعالا فهدا ووجدك اولا مندلوي تو ذعالا ورک پکوي ورک پک معنی چانه پیژندل د ذعال معنی مفقود ووجدك مفقودا ورک پکوي ذعالا ورک پکوي مفقود وي فهدا الله را پیدا کړي یعنی چانه پیژندل الله را پیدا کړي یعنی یتیم خور کی کنه الله را پیدا کړي خلق ته یو خو دلی ذعالا صحیح معنی امداد الله منده او الله منده لوي تو عائلن غریب الله منده لوي پاغنا الله مالدار کړلې خدیجه د سره واده وکړ ټول مال درکړ مالدار شي غنیمتونه الله درکړ مالدار شي په غنایم باندې د حضرت خدیجه په مال باندې مالدار شي خدای وجود پیغمبر په بیا باندې مالدار نو د دې مالداري نه مراد د زړه غنا ده انما الغنى غنى القلب. نبی علیہ السلام کو ابو بکر صدیق یو ځای ترمذی حدیث ته صفه حدیث ته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بر نور ابو بکر په لور فال راغی د حضرت عائشہ فالا چراغه نو ورته ویلو چې عائشہ څنګه یې طبيعت مبيت هغه ویل چې خیمه سکه پخلې کومه ډوړې پخوله چې ډوړې پخوله نو حضرت عائشہ سپین وړ راغلی چې چنشي وړ دغه نه خپل پلار ډوړې پخوله ول بابا ته پته ده ویل د سشي ویل د مرګ پورې نبی له سلام داسې د چنشو ډوړې نه پړې دا د پړمبي ځل باندې هغه د مرګ نه پس د چنشو ډوړې پخوله لو بکر ویل چې رښتیا تقسیم کړو فاما اليتيم هر یتیم دی فلا تقهر ظلم کو په باندې قهر غضب ته ویل کی غصه وته مکوا قریګ وته مو
د قاریدو معنی د پښتو قاریدل نه چې یتیم ته مقاریږي نه یتیم ته مقاریږي چې غلط کار دی تقهر فلا تقهر معنی ظلم وسره مکا واما سائل هر چې غریب دی هر چې سوالګر دی فلا تنهر رټه مو چې څوک نه سوال رټه مو نشي ورکول مو ورکوا واما بنعمت ربک او هر چې نعمت ستاسو رب دی واما هر چې بنعمت ربک ستاسو رب نعمت دې ستاسو سره په حد دې سره بیانوا او که پیسې سره دې چې خسته مصدر کوری کته وی چې زه په ځان نه لګو من هو بي ورکه چاله او کچاله ورکیم نو ظالم نه لګي نو د ټیک نه دی بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك دې ته سورته انشراح سورته الم نشرح وای او د زوحان بعد نازل 94 قرآن کې ده او 12 نمبر دی په نزول کې د دې سورته موضوع ده تسلی نبی علیہ السلام ته مؤمنانو ته دا سورته چې کله نازلېدو نو د 12 نمبر دی په نزول کې د ابتدایي زمانه ختمېدو علاري د ظلم د تور تیر ختمېدون کې دا سپین رڼا راځون کې دا د دې سورته مقصد دی چې مقصد دی یاد کو نو اوس په ترجمه باندې پوښ الم نشرح لك صدرك آیا موږ د کولاو کړه استا د پارا صدرک استا سینا د صدا پارا چې مصیبتونه برداشت کولې ستنه د کولا د خلبي کولاو سینه مې دا هر څه برداشت کوم کنزل کې سکه کوا او د دې معنا شق صدر ته اشاره د استا سینه مې کولاو کړه وا او رښتیا ویل خو د غربو جنگ د پیغمبر خدا په توحید دعوت خلق ورکاو نو دا ګران کار و دې د قبول ملامت کړي وا موږ دا بوج کې هو ولې هغه دا چې الله تعالی اسلام کړو یو مقصد دا دویم دا د دې مقصد دا دی الذي انقذ ظهرك چې کوم ستاد ملامت کړي وا د دې نه مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه افعال چې دنه به کومي غلطیاں نه کېدلې یا نبی علیہ السلام کله غلطي مشکلات دي مصیبتونه دي دمکیان دي دا بوج په نبی علیہ السلام دا خلک ماول آرام نه پریږدي الله دا مې کې خو او مکه ته مې هجرت وکړو مدینه ته او دا بوج ختم شو رفعنا لك ذکرک او چت کوم ستا ذکر موچت کو په لوډ سپیکر کې خلک وي اشهد ان محمد رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دعوت دینه خو بیا څه کړی دی د نو خپل دعوت به کولاو هغه پټ دعوت ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښکار دعوت ورکو او د دې سره سره د دې په موضوعاتو کې اثبات التوحید دی بالادله بسم الله الرحمن الرحیم والتین زماری قسمی پینزر بانی والزیتون او په خونه بانی وطور سینین پتور سینین پتور سینا د تور په غر بانی وطور او په غر بانی سینین چې خسته دی سینین خسته ته ویل کیږي تور سینین او تور سینین هغه غر ته وی تور عام غر دی سینین چې باغ باندې میوي وي قرآن کې د انذر او د زیتون ذکر راغی په دې الله قسم وکړو او په کړه د بوټي دي د عظمت ته د دې پیدو اشاره ده دویم دا د تین او د زیتون مراد منبت د تین او منبت د زیتون دی منبت مطلب په کوم ځای کې چې انذر پیدا کی کوم ځای کې چې خونان پیدا کی په کوم ځای کې پیدا کیږي انذر په شام کې ډیر دی او زیتون په فلسطین کې ډیر دی نو وتین زمادي قسمی په شام باندې او زیتون په فلسطین باندې شام او فلسطین یاري ولې په دې کې پیغمبران ډیر زیاتو نو په شام کې کوم پیغمبرانو په شام کې ابراهيم عليه السلام کو نه اني مهاجر الى ربي ز شام ته هجرت کوم د ابراهيم عليه السلام مراد ده زيتون فلسطین کې څو پیدا شوی دی عيسى عليه السلام مولد د عيسى مولد د ابراهيم وتور سینین په تور سینین په تور غر کې څوک موسی عليه السلام د درې پیغمبرانو دعوتونه ذکر کړل وهذا البلد الامين په دې خار دې زما قسم مې انسان یقینا موږ انسان پیدا کړل دی فی احسن تقویم په خسته قالب کې تقویم شکل دی خسته شکل دی د انسان په شان خپل شکل د هیڅ نشته دی حتی وې د چین خاپیره د چین د خاپیرو سترګم کوي او ګوتیم کوي د خاپیرو بس سترګې د خاپیرو بس خپي خاپیری نه خپل پیریان نه خپل انسانان خسته دي فی احسن تقویم خپل تصویر دی خپل شکل د انسان دی الله فرمای الله بخسته چې کله ستا کې د برابرۍ کاقیده د غلطه و بیا به اسفل السافلین د زیستان بیا بل بدبخت نشته بیا ستا د جهنم لاندې طبقه ځای ثم رددناه بیا من واپس کړل دا انسان په خپل پاسه د عقیده باندې اسفل السافلین شکل ډېر خطرناک الا الذين مگر هغه کسان امنو چې مان راوړل دي او عمل صالحات نه کمالي کړل بل هم د دې لپاره اجر د غیر ممنون غیر مقطوع کټکیدونکو نه لري فما يكذبك بعد اے انسان کم یو شی دی یکذبک چې تا په تکذیب باندې راوچتای کم یو شی چې تا په تکذیب باندې راوچتای بعدو پس تا د پیدایش نه به دین د قیامت پر ورځ باندې ته دې خپل تخلیق نه پس موږ خپل الله پیدا کړی بیا د قیامت ورځ نه مانی الیس الله عین الله شروع
د دې واقعا مونږ بار بار بیان کړی دا چې په غار حرا کې به وحی نبی علیہ السلام ته راغلی دا اقرأ بسم ربک الذی خلق. د دې سورۃ موضوع د ترغیب الی القرآن چې د قرآن تلاوت کوا. اقرأ الولا بسم ربک په مدد د نوم در خپل بعد استعانت د پاره بعد برکت د پاره. اقرأ الولا قرآن وایا بسم ربک په برکت د نوم در خپل. کرم ډیر زیات کریم دی. کریم دی. کریم څه معنا ده؟ کریم دا دی چې د منزه دی د شرکاونه. اکرم دی. اکرم دا معنا ده چې لا یوازیه کریم. د ده سره یو سخی سړی هم چېرته ګورئ متوازي کیدی نشي، برابر نه دی. الذي الله علم بالقلم چې تعلیم ورکړ انسان له په قلم باندې. په قلم تعلیم انسان له ورکړی دی. په دې ځای کې د قلم عظمت ته اشاره ده. علم الانسان الله انسان ته ښودلی دي ایمان یې ولې بې ځان یې کله مالدار ولید نو استغنا بې پروا شو. الرآه چې ویلې د خپل ځان استغنا بې پروا شو. او یا دا الرآه چې پیغمبر یې کله ولید استغنا بې پروا شو دی. ان الی ربک بشک ستا رب ته الرجعه ورتلل دي واپس کېدل دي. ارأیت الذی ینها. د دې آیتونو په باره کې مفسرین لیکلي دي د نه مراد ابو جهل دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ته تکلیفونه رسولي وو. او دویم دا چې نه آیت په خپل عموم باندې دی هر هغه څوک ته مراد دی چې د الله د دین نه خلق بندوي. ارأیت لیدلی دی تا الذي هغه انسان ینها چې هغه خلق منع کوي. څوک دوا کړي ابو جهل تکذیب کړی و تولا مخ اړولې علم یعلم ته په نشته دی بیان الله چې بشک الله تعالی یرا ارسینی کلا د سنه لم ينتهي کدا من نشو لنسفعن من براونسو بالناسیه سرندینا لنسفعن من براونسو بالناسیه سرندینا ناسیتین کاذبتین د دروغ د سرندینا خاطیتین د ګناګار سرندینا د سر نه براونسو فلیدعو داری आवाज وکنادیا خپل مجلس ته نه اهل خپل مجلس والا ته راو دی واړي سند عمر وزر دی راو بواړو الزبانیه زبانی فرشتي. زبانی فرشتي کوم دي؟ شداد او غلاظ سخت کله د سینا لا ته او اطاعت مکو ددو وسجد او سجده ولګو الله تعالی وقت قریب ورنځي الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم بیان کړی دی او ترغیب را کړی دی چې تاسو غواړئ په دیش پکې همو سو کې قران وایي ځکه دیش پکې قران راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه یقینا موږ دا قران نازل کړی دی فی لیلۃ القدر د قدر پشپه کې. قدر څه ته وایي؟ قدر یو عظمت ته وایي. د عظمت شپه ولې عظمت دی؟ ځکه قران پکې یو قدر د تقدیر نه دی. په دې کې د انسانانو تقدیر لګلې کېږي یعنی اوس یا که بیګاله القدر یا که نن یا سبا بل ورځو نو په دې کې الله زموږ روان کار ته صحابه کرامو د پخواني دور کیسې کولې او دا به د یهودیانو یادولې. نو د یهودیانو به دروغ هم ډېر زیات ویل. دروغ ډېر زیات وایي. دا کیسې ډېرې مشهورې دي. پخوا زمانه کې سړی 2 کاله په سجده باندې پروت و 10 کاله په قیام ولاړ 15 کاله په رکوع باندې دا خبرې به کولې. نو الله رب العالمین دوی ته قرآن راولېږو چې دغه پرېږدئ تاسو ډېر غوره خلک یې. د قدر په شپه د لوح محفوظ نه بیت العزت ته اسمان ته راکوشو. دې وضاحت موږ په تدوین قرآن کې په نزول قرآن کې کړی وو. ستاسو یادي 2 ورځې بعد پرې شوی او د بیت العزت نه بیا راغی ځمکې ته په نزول ثاني باندې ټیک شو قلب الرسول ته. دویم دا دی چې آغاز د وحی شوی او د سنه د قدر په شپه باندې کله چې اقرأ نازلېدو دا رمضان و. ابن عباس رایې دا د جمهور صحابو رایې دا چې قریب د هغوی رایې دا چې دا 27 رمضان دی. ابن عباس وایي زما سره څه دلایل دي چې دا 27 رمضان دی. یو دا ده چې دا د انا ان شروع کې د الفجر پورې دا کلمات ټول 30 دي په میاشت کې 30 ورځې. انا انزلنا لیلة قدر ادراک دا چې حساب کې دا 30 الفاظ دي او په دې کې دا هي نه دی بل خبره به دا ده بلا چې دا لیلة القدر چې کوم دی لیلة القدر دا چې کله موږ حساب کو کنه لیلة القدر دا موږ حساب کو نو په دې کې دا حروف هم ټول جوړیږي وو نو حروف دي دا ټول بل دا چې په دې ځای کې دا لیلة القدر هم درې ځله راغلي. لیلة القدر درې ځله راغلي دی. درې ځله چې درې ځله راغلی دی نو په د درې ځلو مطلب دا دی درې ځلو چې دا خبره تاکیدي ده. دا خبره څه ده؟ تاکیدي ده. چې تاکیدي ده نو معلومیږي دا چې تاسو دې شپې په کتلو کې طلب وکړئ. دا درې ځلوالی چې بار بار راغلی دی مطلب تاسو په دې شپه کې انحماق وکړئ او دا وګورئ. الله پټه کړې ولې ده؟ وایي ځکه پټه کړې ده چې غټ څیزونه ټول پټ دي. مرګ پټ دی، آخرت پټ دی، جنت پټ دی، جهنم پټ دی. نه الله پټه کړې نو غرض پکې د الله دا دی چې موږ په دې کې عبادتونه ډېر وکړو. انا انزلناه
بشکره قرآن من نازل کړی دی فی لیلۃ القدر، فلیلۃ القدر کې، فلیلۃ القدر کې. وما څنګه د عادت د عربو دی زر میاشتې نو ډېر عمر. تنزل الملائکه، فرشتې را کوزیږي ځمکې ته، او روح جبرئیل هم را کوزیږي فیها پدې کې، پدې شپه کې جبرئیل هم راځي، فرشتې هم راځي باذن ربهم، د خپل رب په حکم باندې. ترغیب کې حدیث دی فرشتې را کوزیږي جبرئیل ورسره، او په دې کعبه د پاسه شنه جنډه لګي، بیا د څوک عبادتونه کوي نو الله ته بیا نومونه لیکي. من کل امر، د هر کار د پاره په دې کې تقدیر لیکل کېږي. سلام سلامتیا د پدې شپه کې، سلام سلامتیا د هي د شپه حتی مطلع الفجر د سبا د فتو پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، سوره البینه، بیان د نعمت الرسالت. نعمت الرسالت چې تعالی الله تعالی د لوی نعمت درکړی ته پیغمبر الله ګرځولې. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين، نو هغه کسان کفرو چې کافرانو من اهل الكتاب، اهل کتابنا، کل مشرکین مشرکاننا، منفکین جدا کېدونکي. لم يكن منفکین، نه جدا کېدل د شرک نه، د کفر نه، د بغاوت نه جدا کېدل. حتی تأتيهم البینه، حتی چې راغی دوی ته واضح دلیل. هغه څه شی رسول چې دا رسول راغی من الله د الله طرفنا، یتلو چې د لوستل وا صحفا کتابونه مطهرة پاک پاکو. صحف نه مراد څه دي؟ مضامین، پاک پاک مضامین. فیا پدې کې کتب مضامین دي، احکام دي، قیمت مضبوط مضبوط. په قرآن کې د صحف نه مراد د قرآن پاڼې دي، پدې کې مضامین دي. کتب نه مراد مضامین، قیمت مضبوط مضبوط مضامین دي. بکما تفرق الذين، تزد وجنا وقتل. وما امروا، دې ته حکم نو شو الا مگر ليعبدوا الله، چې الله عبادت وکي. د سه عبادت مخلصین له دین، چې په اخلاص د الله بندگی وکي. ليعبدوا الله، چې الله بندگی وکي. مخلصین له دین، چې په اخلاص د الله بندگی وکي. حنفاء، په دې سیال کې چې دي موحدین وي. او یقیموا الصلاة، مستقیم کې وي، تو زکات او زکات ورکي. فذلك دین القیم، دا مضبوط دین دی. ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې کفر کړی دی من اهل الكتاب، د کتابونه، والمشرکین د مشرکانو، فی نار جهنم، دبر جهنم په اور کې خالدین فیها، همیشه اوسې کې بدی کې. اولئک دا کسان هم شر البریه، ناکار مخلوق مخلوقاتو کې. ان الذين بشک هغه کسان امنوا چې مان راوړل دی او عمل صالحات نه کمال کړی دی. اولئک دا کسان هم خیر البریه، دا غور مخلوق مخلوقاتو کې. جزاؤهم، بدل د دې دا جنت لمن دغه چا دی خشی ربه، چې د خبر نو ورېدو. جی بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. خجي دا ګوره تقدیر من خبرو کړه چې ليلۃ القدر ته قدر په دې معنا و چې قدر تقدیر دی. سوال دا دی چې تقدیر خو انسان له ویلې چې مخکې لیکل کی صحیح سوال دی، خدای جواب دا دی. او دا ما په سورۃ الرعد کې دی وضاحت کړی نو تقدیر د انسان قسمه قسم دی. یو تقدیر هغه دی چې دا د ځمکې د اسمان نه فخوا الله یو تقدیر جوړ کړو چې کائنات جوړ یو تقدیر هغه هغه کوم زمونږ ضمني تقدیر جوړ شو. بیا زمونږ د پیدایش نه مخکې یعنی چې کله انسان جوړېدو نه 120 ورځې پس یو تقدیر بل جوړ شو چې د انسان عمر به څومره د مجموعي بل د صلاحیتونو څومره یو هغه تقدیر یو سالانه تقدیر د هر انسان جدا نازل شوی دی. د دې صورت موضوع صدا احوال الحشر، احوال الحشر په دې کې د حشر حالات بیان شوي دي. قیامت ته نږدې بس کېږي نو په دې صورت کې الله بیانوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض، کله چې وجړه کول شي ځمکه، زلزالها پجړه کول سره وخوځول شي. حرکت الارض واخرجت الارض، ځمکه براو باسي اثقالها خپل بوجونه خزانه ومړي. وقال الانسان، انسان به وي ما لها څه چلو شو په دې ځمکه باندې، په دې ځمکه د څه چلو شو چې دا مړی مروچت کړلو دا رنګ د خزانه خبرو طاقت ورکړ دې دیلا. اعطى لها، اعطى له قدرت، اعطى لها قدرت النطق، اوها لها د نطق طاقت ورکړ دې یا اوها لها وحي وتکړلا. یومئذ فدا ورزمان یصدر الناس، واپس بشي انسانان د قبرونو نه الله تعالی. یصدر الناس، انسان به واپس د قبرونو اشتات ډلې سبنه کانی سو بدانی خپل خپل دل کې رواني. د څه د پاره لیورو د دې د پاره چې دې ته خودل شي اعمالهم د دې اعمال بدلې. فمن يعمل، چا عمل وکړو مثقال نازل له دې صورت چې کوم موضوع ده هغه د زجر په بخل باندې چې بخل مکوي او الله په لار کې مال ولګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات، زما دې قسمی په غسونو چې تیز رفتار دي. عادیات
عذب منډې ته وایي او عادیات تیز رفتار اسونه والعادیات زما دې قسمې په اسونه باندې چې په تیز رفتاري باندې روان دي منډې وهونکي دي ذبحن هڼېدلو ته فشار ذبحن کله چې دا روان وي د خرشار کې انسان چې کله ذکر نو د خرشار کې د ذبحن وایي والعادیات زما دې قسمې په اسونه باندې چې منډه وهونکي دي ذبحن د فشار سره فالموریات نو بیا بلونکي دي اور لرا قدحن د خپو په وهلو سره قدحن معنا چې د خپې کله په دې خو پسې اکثر نالونه لګېدلي نال اس په دې خپو پسې نالي دا چې تیز رواني د کاڼي څه ولګي نو اور شاهي وکړي فالموریات قدحن اور بلونکي دي د خپې په ټکولو باندې فالمغیرات نو حمله کوونکي دي په دشمن باندې سبحان د سبا په ټیم کې په دې اسونو به خلکو بخوا دغه کو مقابله به کولې دشمن به ورتلل نو په دې باندې بسوارو دشمن لخر ته باندې وتل فاثرن به نقع فاثرن نوچتی کی به په دغه وخت کې نقع اندوړي دې څه مطلب دی چې الله په اسونو باندې قسم وکړو ځان به پوهه کړي مقصد دا دی چې الله فرمایي چې ته ناشکر انسان یې الله تعالی صدر کړی دی الله تعالی مال دولت خزه بچی جیداد کله صحت درکړی دی بیا هم د الله ناشکر یې او ست الله حقيقي رب دی دې استګور نو خپل مالک ول سره بوتاوا ولتی بوتاوا صرف شرشم مرشم شوتل موتل ورغی او پیدا کړی هغه نه صرف د خوراک تنظیم ولکې که بیمار شي پته وته نه لګي او هغه د خپل مالک دومره وفادار دی چې ورته وایي چې په غرب باندې خېجه په غرب باندې خېجه او د دشمن باندې ورته په هغه باندې ورخېږي او ورته د الله شکر نو واسي د اسنه خود ځر سبق ولا کنه وانه على ذلك لشهيد بشکدا په هر سمانه گوام دی چې زما د غلطي علاج سره علاج دار خبر وایي ځانته مرګ بدن ته دې نبي ابو د مال مين ختميږي افلا يعلمو ايدا نه خبر نه پوهیږي دا د سنا اذا دا وخت نه خبر نه دی بوکرا ما فی القبور چې راو چې کړل شي هغه خلک په قبرونو کې دي او حسل راويستل شي ما غسو په صدور چې بسینو کې دي پسینو کې سجدا راويستل شي ان ربهم بشکا رب دې بهم پریوان یومئذ بدا ورز باندې لخبير خامخ خبر ده بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه سوره قارعه مکی سورۃ 100 قرآن کې ده 30 په نزول کې قریش نه بعد نازل شوی ده موضوع تخویف خبرې ده او احوال الاخرت ده القارعه تنگون کی ورځ القارعه التي تقرع القلوب باهوالها القارعه تنگون کی ورځ مل قارعه تنگون کی ورځ څه شی ده و ما درک ته چا خدل ده مل قارعه قارعه څه شی ده یوم د سورز د یکون الناس او چې بخلق الفراش فراش د تاروز کو پشانه موږ د تاروز کی وایو د څه تاروز کی شالو لکې وته ویل کی المبثوث چې خوري وری وی اندا انسانانو د شالو لکو او خالصن چې د شکون الجبال او شی بداغنا کله عهنه پشانته وړي د مالوچو المنفوش چې دا ډانډس کړل شي وی منفوش هغه ته چې دا کلاو شي دی یو بل منفوش نه پښ کلاو ته ویل کی ډانډس باندې وهلې شي فاما پسر چې منها وسوک د ثقلت موازینه چې درې نشي وی دا غتلې د اعمال ته درې نشي وی په هونه دا په عيشه پجون کې ویرازتن په خوشاله ژوند کې واما هر چې منها وسوک د خفت موازینه چې سپکی شي دا غتلې د اعمال فامه دا غزه د مور هاویه د ماهیه د ها چې د وقف د پاره ده دا څه کې ماهیه ده دا څه شی ده نه ورنده ور دي حامیه گرم ور دي بسم الله الرحمن الرحیم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سورة التكاثر مکی سورت ده 102 قرآن کې ده او 16 په نزول کې ده کوثر نه بعد نازل شوی ده د سورت الکوثر نه بعد نازل شوی ده دې سورت چې کوم موضوع هغه زجر به حب الدنيا دنیا سره ربینه مکوي دې د لاسه ګورې تاسو ته برباد شوي الهاکم غافل کړی تاسو تکاثر د مارونو کمپټیشن د مارونو ډیروالي الله غافل کړی کوم تاسو اتکاثر د مارونو ډیروالي یو د یو نه مال ډیرې بل په مال کې کمپټیشن دی دا څنګه لو تعلمون ارمان چې تاسو پوښ علم یقین په علم یقیني سره علم یقیني سره ارمان تاسو پوښ علم یقین په دنیا کې یعنی په دنیا کې علم حاصل کی دنیا په د دنیا په پناه او د آخرت په اقبال باندې لترون الجحیم خامخ تاسو جهنم او نه عين اليقين باندې بیا عين اليقين راشي ثم لترونها بیا تاسو او نه جهنم عين اليقين یقین پستر باندې دا مشاهده ده او ثم لتسالون بیا واستاسو ته پوسونه وشي یو مېدین په دا ورځ باندې یعنی نعیم د نعمتونو په اړه کې چې تاسو شکر استلې کنه یې استلې نو البته ته پوس کیږي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر دې ته سورته العصر وې د سورته انشراح نه بعد نازل لې مکی ده
103 په قرآن کې دی او 13 په نزول کې دی. د سورۃ عصر باره کې موضوع خدا د ترغیب د عمل صالح ته، او امام شافعي رحمه الله رضی الله عنه خبره کړې و چې د انسان د فلاح د لپاره دا کافي دی، ځکه په دې کې د انسان د کامیابی څلور صفاتونه بیان شوي دي. دا صفاتونه څوک په ځان کې راولي دا به تاوان وځي. والعصر زمانه گواه ده، عصر زمانه ته وایي. زمانه ولې گواه ده؟ ځکه د ټول اعمال په زمانه کې شوي دي. نو عصر او عصر د مازدیګر ټیم ته ویل شوی دی، ځکه د مازدیګر ټیم لږ دی. دې استدلال به داسې وکړو چې دا زمانه دومره لږه ده، د عمر دومره لږ دی لکه څنګه چې د مازدیګر ټیم دی. یعنې لږ عمل وکړه، ځان برابر کړه، دنیا د روانه ده. ان الانسان بشک ټول انسانان دا غریب پلان دی پیدا شو، ټول غالي په هدایت النحو کې په دې کاپي کې کوم مرو مغرب پلان دا دی پیدا شو. چې پلان کوم پلان دی استغراقي، دا د مولو والا خبر در چاته ور یاد دي نه. ان الانسان لفی خسر، ټول انسانان په تاوان کې دي. ان الانسان بشک ټول انسانان، هر فرد د افراد د انسان نه لفی خسرن دا په تاوان کې دی. ولې تاوان کې دی؟ ځکه دنیا بلته وصیت وکړي، بلته بیان وکړي بالحق. د حق څه ته ایمان ده، حق څه ته دین ده. وتواصوا یو بلته وصیت وکړي بالصبر، د صبر د کولو. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزه لمزه، دې ته سورۃ همزه وایي. 104 قرآن کې دی او 32 په نزول کې دی، د قیامت نه بعد نازل شوی دی. او په دې سورۃ کې زجر په څه باندې دی؟ د دې سورۃ او د سورۃ تکاثر موضوع یو شان دی. په هغې کې زجر په څه باندې؟ بحب الدنیا. په دې کې زجر بحب الدنیا دی چې بس ټول عمر بس مال دی، وګټي او مال دی او حسابي او دغه د ژوند مقصد دی. ذلک مبلغه من العلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل هلاکت دی لكل همزه، همزه جمع د حامز ده، لمزه جمع د لامز ده. حامز هغه چاته وایي حماد مشاین چې مخامخ خلکو ته قرآن ورانې خبرې کوي، قرآن ورانې خبرې کوي. او لامز هغه چاته چې په شیشه به داسې خبرې کوي. دواړه ښه نه دي. بعضې خلک وایي زه سپینې سپینې خبرې کوم، مخامخ سړی سپورم نه. سپینې سپینې هم غلط کار کوي او تورې تورې هم غلط کار کوي. د خلکو عزت به کې، احترام به کې. ویل الله هلاکت دی لكل همزه د هر چا دپاره چې مخامخ عیبونه لګوي په خلکو باندې. لمزه چې دا د لمزو نه دی، لامز دی، په شیشه په خلکو باندې عیبونه لګوي. چغلخور دی. نو حامز او لامز چغلخور ته وایي. حماز مشاء بنمیم، الذي دا بدبخت دی جمع مالا چې مال جمع کو، عدده به حساب کو. بس مال جمع کو حساب دی، جن مقصد دی مال جمع کول به حساب اول. خوري نه ځان نه چاله ور کوي. د انسان تاوانی دی. يحسب د ګمان دی ان مالو چې مال در اخلده د سبا همیشه ټول مر ودا مال ساسي. نو اخلده دا معنا موږ د مجرد وکړو، که د مزید دغه معنا وکړو د لازم، او که د متعدی معنا یې کوو داسې وشي. ان مالو چې مال در اخلده دا به همیشه پاتې کي په دنیا کې. د متعدی معنا ده. کله داسې نه ده. لینبذن خامخ دا به وغورځولی شي فی الحطمه، په حطمه کې، په کنده کې به وغورځولی شي. حطمه څه ده؟ حطمه د جهنم په هغه طبقو کې طبقه ده. دا طبقه ده، 5 نمبر طبقه ده. وما دراک تا ته چا ښودلی ده؟ مل حطمه. الحطمه څه شی دی؟ نار الله ده. اور به علیهم په دوی باندې مؤصدتن رابنه شوی وبې. مؤصدتن معنا مطبقه من کل جانب، دا پرې رابنه شوی. فی عمد، په پیپونو کې به وي. ممددتن، په اوږدو پیپونو کې. عمد جمع د عماد د پستنو کې به وي. ممددتن اوږدو کې. د ستنو د اور سره تعلق دی. نو دې معنا د پیپ کوشش اکثر د اور په پیپ لپاره ستاسو دین دی. ولیو زما لپاره دین، زما دین دی. ستاسو دین دا دی چې تاسو نه منئ نه مه منئ. زما دین دا دی زه به دعوت در کوم، زه به د مرګ پر دعوت در کوم، زه دعوت نه پرېږدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سورة النصر مدنی سورت ده. دی سورت ته سورت التوضیع وي. د دې سورت نه اخوا بل کامل سورت نه نازل شوی. وحی راغلی وته ورستو. دی سورت نه بس یوزهر علی دین کله چې دین غالب شي. بیا پیغمبر څه کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا لاړو. نو دا اذا جاء کله چرشی نصر الله د الله مدد، والفتح او مکم فتح شي د الله مدد راشي. اذا جاء نصر الله د الله مدد راشي، والفتح او فتح راشي، مکه فتح شي. مکه کله فتح شي، د مکې د فتح وروسته به خلک ډېر ډېر داخليږي. د فتح مکې پورې خلک داخل شوی دی په قلاره. د فتح مکې وروسته خلک داخل شوی دی په تیزی باندې. په دې وجه باندې تاسو په سورۃ الفتح کې ویلو چې کوم خلک انفاق او جهاد د فتح مکې نه مخکې کړی، ایمان یې مخکې راوړی، هغه مرتبه اوچته ده.
رست خلق چې چا ایمان رست راوړی جهاد رست کړی انفاق رست کړی دا غي مرتبه دا غي نه لاندې ده ولی ځکه مخکې دین مغلوب دی ایمان راوړی دی سخت د ځان ټینګ کړی دی بیا خو دین غالب شو لکه سوې واره خا دین بیا غالب شو بیا هر څوک راتلو بسم الله الرحمن الرحیم لکه توجه مخراو درس بیا مرزه په دې ځمانه په دې کې وحشي په شان سره بیا راغلی د نبی رسول الله مخه راغلی او طائف ولا سره ایمان راوړل دیو ځمانه نو نهم نمبر کال ته په تاریخ کې عام الوفود وی عام الوفود فسبح بحمد ربك وتسبيح بينوات سره د ثنا د رب سبحان الله الحمدلله واستغفره بخنه غړا د الله نه بخنه پیغمبر ګناګار او رفع درجات د پاره د تکمیل النفس د پاره یا تعلیم د امت د پاره انه کان توابا بشک د الله بار بار توبه قبلون کړي د الله توبه قبلون کړي د دې سورت یو مقصد علماء دا بیان کړی دی چې په اخر عمر کې بیا لږ توجه عبادت ډېره پکار ده ګوره چې کلم فتح راشي او ستا عمر اخر ته ورسېږي نو فسبح بحمدک واستغفره نو اخر عمر درې د بوډاتوب درې عبادتونه دي په بوډاتوب کې نه خدمت کېږي نه جهادونه کېږي نه حجونه کېږي سبحان الله الحمدلله استغفر الله دا درې عبادتونه نه د بوډاتوب دي په اخر عمر کې لہذا بوډا په دې باندې خنخ کار کې شپور تسکور په لاس کې راغستې دا په خطه دې په دې پټي کې کله ولاړ کله ملاسته ودا او د نن مړېږي په دی باندې بعضې بوډاګان ګوري سهار ماښام په ټوکو بستر پراته ایست بس دي که نو ګیره دې راشي ډېرې ته راشي چې ډېرې ته راشي او دلته وایي ښځې زه راځي او که نه ښه خبره نه ده ورته داسې وران پروت دی او داسې هم نه شي کولی ته ډېرې ته لاړ شو ډېرې ته منتقل شي بیا د دغې دن هجرت ډېرې ته وکړي چې ډېرې ته راشي په دې کې نوسي غټ شوي دغه ملګري ډېرې ته راځي نو هغه ورته وایي چې بابا خو مېلمانې دي ګوره بده خبره ده خو نه ځي د دې صورت موضوع ده البشارة بهلاك الاعداء دشمنان به الله تعالی هلاکي دشمنان به الله تعالی هلاکي دا ابو لهب د رسول الله پترونه کې وترو او بدبخت داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلب دشمنو په بنو هاشم کې واحد دا شخصیت نه تبا کیږي بسم الله الرحمن الرحیم تبت تباشو یدا ابي لهب دوړ لاسونه دا ابو لهب وتبا او دام تباشو لاسونه تباشو دام تباشو د لاسونو نه حقیقتا لاسونه مراد دي او یا دنه مراد لاسونه دوی د مال او ما کسب د بچو ما کسب د دې معنا من کو بچي مالو د یو لاس دی کسب بل لاس دی مالم ته عذاب لرنو کو ما کسب او هغه چې د کسب کړو کسب سو بچي ګټلی وزان لال د خزنه کسب د بچو کړو د انسان د ټول اهم کسب څه دی خه انویسټمنټ چې سره کې حرب اروا بنت حرب او دا د ابو سفیان خور دا اروا ام جمیل باندې مشهور ده د ابو لهب نو ابو لهب نو د نوم د عبد العزى خدای عبد العزى نو د شرک نو قران دا نوم نه غستو ابو لهب د عاقبتهم الله وجل ابو نه منو دا چې غوال روانه مزمما عصینا مزمم نه منو او امره ابینا د دین نه موږ انکار کړی دی و دینه قلینا د دین څخه موږ بغض کړی دی او دا ناریوالی واپس لاړه دا خزه او دی هم د نبی رسول الله په لار کې غنیمت اچولې و امراته خزه د دم ورته نوځي څنګه بد نوځي حماله الحطب په داسې حال کې بد عذاب ته نوځي حماله الحطب چې ګډي به پښه کړی وي د مرګ اشاره ده نو چای د دې معنا د څه کړل حماله پملا راغستون کی حطب لرګي وې دا مړه د سیوا چې دغه نه ګډه راغسته دور بدبخت خزه خونه د دې علاقې ملک د دې ګډي خرڅول په دې باندې خپل گزاره کوله یعنی بخیلان ډیر زیات بخیلان ګډي به راوړل خرڅول به نه ورځي ول دا پړې مړې ته ونخته او زندي شول دا به دې سمري چې حماله الحطب وي یو معنا دا بل معنا دا حماله الحطب د دې لرګونه ورد غني دي دا غني به راوړي د صالحینو د پیغمبر صحابه په لار کې به چولې خود عربی لغت د سینه د عربی لغت د سینه چې حماله الحطب دا کنایه د چغلې نه چې خدای چغل خورا نو امراته خزه به ورته نوځي کما حماله الحطب د سې خزه چې دا چغل خورا خزه دا او فی جیلها حبل من مسد ری په مړی کې با حبل رسی من مسد د کجوري د پانو نه د کجوري د پانو رسی وي پکې یا هغه مرګ اشاره ده چې کوم رسی په دې مړی تنخلی ده د کجوري د پانو جوړه او دویم دا د دې رسی نه مراد دا رسی مراد نه ردین هغه ور مراد دی فی جیلها په مړی کې به حبل رسی بوي من مسد به ور ته د ور رسی وي رسی وي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
دې سورت ته سورۃ الاخلاص وایي او د دې سورت نومونه علامه الوسی ویش نومونه لیکلي دي د دې سورت نومونه ډېر زیات دي او بل د سورۃ الفاتحه زیات دي او کثرت الاسامي تدل على شرافه المسمى د کوم شي چې نومونه ډېر نو دا ډېر عزتمند دي په دې ځبانه په عوام کې دا مشهور ده چې غوره سورۃ یاسین دی او په قران کې غوره سورۃ اخلاص ده ځکه چې حدیث کې راغلي دي انها تعدل ثلث القران دا د قران د درې حصے برابر ده که چا یو ځل وایو لکه د قران د درې حصے تلاوت کړي چې درې ځله وایو لکه چې قران ختم کړي شای نزول کې دا راغلي دي چې رسول الله نه تاسو کړو چې کوم رات موږ راغلي نو د نصب راته بیان کړه ان سب لنا ربک یا انصب لنا ربک یو حدیث راغلی سب لنا ربک دا تاسو چا کړو يهوديانو مشرکانو ته لالچ ورکړیو او داغي په لالچ او داغي په اورانی باندې دا تاسو کړو نو الله جواب او غوړه صورت دا دی چې د قباء په جماعت کې به امام او په هر رکعت کې به د قل هو بل بل یو سمبل غره کو او حضرت انس فرمای چې په جهاد کې نبی رسول الله مجاهد لګلو او هغه باندې شان چل کو او هر رکعت کې به قل هو بل بل سورت دی وای نبی رسول الله یو ته ویلو حبک ایاها ادخلك الجنه د دې سورت بینه بتا جنت ته داخل کی او بل ته ویلو اخبروه بان الله يحبه دا خبر کې چې الله تسمینه ده لہذا قل هو کې خالص توحید ذکر شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو پیغمبر هو شان ده الله احد الله یو ده هو ضمیر شان دي ضمیر شان مرجع نه غواړي ضمیر شان مرجع نه غواړي مشهور نه بدی ضمیر شان کې بیا موږ معنا د سکو چې هو مبتدا شي هو او الله کو بیا مبتدا شي دو مبتداګان شي هو شان ده الله احد یو ده احد خبر ده الله ده هو د دوه د پاره یو دیو نمبر ده چې هو مبتدا ده هو او د الله احد په شریک باندې جمله خبر ده دا د پاره د جمله تعبیر کې خطا شو هو مبتدا ده الله او احد دوه خبرین دي هو مبتدا شو الله یو خبر شو او احد بل خبر شو قد يتعدد الاخبار نحو زيد عالم عاقل فاضل کافی کی چوي قل ورته هو تاسو چې زمانه د نسب ته پوس کړو الله دا الله ده احد مدیو ده یو ده او احد ده په ذات کې یو ده صفات کې یو ده اختیار کې یو ده الله صمد الله به حاجت ده الله چا ته حاجت نشته مستغنی ده هر چا نه ده المستغني عن كل احد والمحتاج اليه كل احد دې سبب ویل کی لم یلد نه څوک پیدا شوی دی الله به چی نشته ولم یولد څوک پیدا شوی لم یلد نه څوک پیدا شوی دی چا پلار نه دی ولم یولد نه چا نه پیدا شوی دی چا بچی نه دی نه بچیشته نه مور پلار شته نسب په دې ته و چې بچی څوک دی او څوک په دې مشهور چې بچی قابل سره دی د پلاني پلار دی او څوک د سی پلار قابل سره د پلاني زوی دی نسب دغه ته وي الله بچی نه لري مور پلار نه لري دا څنګه الله دی ذهن ته سوال الله دی چې دا څنګه ذات شو چې بچیم نشته مور پلار نشته دا پیدا څنګه شو دا انسان نه دی کنه ولم یکل له نشته د الله د پاره کوفوا همسر احد نشته د الله همسر شته نه د الله همسر نشته بسم الله الرحمن الرحیم دې دوه سوراتونو ته معوذتين وایي سورۃ الفلق او سورۃ الناس فلق مکی ده 113 قرآن کې ده او 20 په نزول کې ده او ناس چې ده د مکی ده 114 په قرآن کې ده او 21 په نزول کې ده فلق د فیل نه بعد نازل له او دا ناس د فلق نه پس نازل شوی ده او دا سورۃ اخلاص د سورۃ الناس نه ورته نازل شوی ده دا درې سوراتونه چې ملګری کی نو د علامه شوکانی رحمه الله تفسیر دی فتح القدیر هغه لیکلی دی چې غوړه دا چې د ټول سوراتونو ته معوذات په حدیث کې ویل شوی دي او دا درې ونه یو ځای ویل پکار دي معوذات رسول الله مبارک طریقه دا و چې دا سوراتونه به درې واړه ملګری کول درې واړه د شپې به سملاستو دا به دي سی ویل حدیث کې مراغلي دي چې دا درې واړه به سی ویل چې اول به بسم الله وکي او بیا به دا سورته وي بیا به بسم الله وکي بیا به سورته وي بیا بسم الله وکي بیا به سورته وي نو دا بسم الله وکي 9000 راشي هر سورته به درې ځل راشي او بیا په ځان دم چې کوم ځای ته لاس رسی وس دا چې کله توې په ځان باندې نو شي کولای او باقي د هر څه مقابله کوي په تقدیر مو ایمان ساتو چې کله به وایو بیا هم تکلیف ملاوي کوم مسنون طریقه ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه دا چې ما خام به دا سورته نویل په ځان به چوپ کول کله چې رسول الله وفات کېدو نو حضرت عائشه داسې چل کړو چې دی ویل او رسول الله په لاس چوپ کړو دا په لاس باندې بخاری مسلم کې د حدیثونو شته د غنو صحابهونه چې رسول الله باندې جادو شو لبید ادا غلوریانو غمنز او وختي ور پیدا کړو او په کوی کې بند کړو او نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو کال تکلیف په د اخیره ششمای کې تکلیف زیات د نبی صلی الله علیه وسلم جنسي قوت متاثر کړو جنسي قوت نبی رسول الله بیبيانو پر نشوتله په دی وخت کې
دوی مداوا چې د نبی علیہ السلام بهیر ډېر کېدل نور د سید رسول الله په دین کې فرق نه راغلی په دین کې فرق نه راغلی اوس سوال راځي چې دا څنګه عجیب ونه یا منکرین حدیث نونه نالما خو هغه دلته مذاق ونه کوي خان دي په مجلسونو کې او د څنګه جادو چې د نبی علیہ السلام نه خبره هېرولې او دین محفوظ او دنیا ولا خراب کړو دا خو ډېر جادو وي بدبخته اصل خبره دا چې د دین خو الله د حفاظت ذمہواری اخیسته وا چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا د دې منکرین حدیث د دې تایید ډېر جوړ اعتراض چې جادو نه دی او سحر خو دوکې ته وي سحر جادو نه سحر دوکې ته وي مطلب د پیغمبر سره دوکه شوی و او دا تعویذونه تاسو ځان نه جوړ کړی دي نه ځان نه دي جوړ کړی د قران ویلي دي صحیح حدیثو کې راغلي سید قطب شهید رحمه الله په دې کې خطا شوی دی سید قطب هم دلته هغه حدیث نه دی قائل بهر تقدیر کو سید قطب بنیو کده بنی دا غو خو ته خسرې د خدا دې غلطي شوی دا نور نه خلکو نه دی منلې همغه منو جادو په نبی صلی الله علیه وسلم شوی البته د سیوایو چې په غیب باندې والله خبر دی وس چې نبی علیہ السلام کله خپل زوم د حضرت علی خپل سړی ولېګل او دا تعویذونه ماویزونه راوالي او دا وخت چې یو زغټي ول ورکړي پرانیستل یو آیت به وایي غټه پرانیستل په دې طریقه باندې جادو ختم شو او جادو اثر لري کنه نظر اثر لري جادو اثر لري طبيعي اثرات دي لري د سورۃ بنی اسرائیل آیت چې کوم خلکو ته غلط فهمي شوی دا چې ان تتبعون الا رجل مسحورا دغه توجیه ماته تکړه وا التکی مسحور په دې معنی ده چې دا کومي خبره تکې نو دا د ټیک نه دي دا د جادو اثر دی وام د کوم ځای ډب د کوم ځای کې ولا خبره ده استدلال د کوم ځای کې مستدل د کوم یو دی استدلال مستدل استدلال مستدل منه دا ټول به یو ی الله په دې باندې استدلال سره کولای شي یو ځل استدلال بل ځل استدلال په نبی رسول الله جادو شو نبی رسول الله د تعویذ راغستی د بخاری په حدیث کې چې تعویذ نه راغسته بس صرف التلاړ او جادو پروت د سننو په حدیث کې دا دي چې تعویذ راغسته دا غي وجه دا و چې په هغه وخت کې ځکه نه راغستل چې به خلکو چې د ټول دنیا په تعویذ چلیږي چې خلک خوار شو رسول نبی رسول الله تعویذ نه راغستل او نبی رسول الله روښ بسم الله الرحمن الرحیم قل وای پیغمبر اعوذ بنا وعلم برب الفلق رب د سبا باندې نسبا پر باندې پناه وړم من شر ما خلق د مخلوق د شرنا من شر ما خلق الله چې څه پیدا کړی دا د ټولو د شرنا و من شر غاسق پناه وړم د شر د توري تیرې نه دا او قوا کله چې دا خورشي اذن تشرا اذا اشتد ظلامه غاسق ظلم اولل د مخام د ځان څخه کوم تیر راځي دغه تغاسق وي کوم چې د شفق نورست راځي ومن شر النفاثات او ز پناه وړم د شر د انسانانو نه چې پوکي کوي من شر نفاثات صفت د نفوس ده او یا نفاسات څنګه د اسم د مؤنث د نورات خزري شر دغه خزونه چې پوکي کوي په لوقدي په وټو کې امین شر حاسد نو د شر د پناه او شر د حسدګر نه د حسد کله چې کینه شروع کی تحقیق موقع نه ده یو خبره بګیات کا چې د حاسد د شر نه پناه غواړه چې کله شروع کی مطلب حسدګر هر انسان دی حسن بصری وی ما خلل جسد من الحسد ہر بدن کی حسد لیکن الشریف یخفیه ولا ام یبدی شریف پټي او بدبخت ښکارا کوي خو حسد په هر انسان ما کې حسد تا کې حسد دی حسد الهمها فجورها وتقواها مطلب دا دی چې د حسد استعداد په هر انسان کې دی نقصان ده د اذا حسد کله چې شروع کی چې شروع کړي نه نو هیڅ پکې نشته دی چې کله شروع کانانو من شر الوسواس پناه غواړم د شر د شیطان نه چې وسوسې غورځون کې دی الخناس او بیا پټیدون کې دی الذي هغه شیطان یوسوسو چې وسوسې غورځي په صدور الناس پسینو د انسانانو کې من الجنه د پیریان نم دي او الناس د انسانانو نم دي ابو ذر غفاری په حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي شیطان دوه قسم دی یو جن دی بل انس دی دوه نو سره پناه غواړي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دیزه پورے قرآن کریم درس زمان سر تورسیدو الله نه خو معافي مواړو څومره غلطیانې زمونږ نه په دې درس کې شوي الله دې موږ ته معاف کړي یو خبري وضاحت کومه هغه دا وه څه کلې چې موږ کله تفسیر کوو نو موږ به ختم بخاري کې اعلان هم کړی چې صرف محدود گنجائش به زموږ سره او صرف زنانه به درس کې شرکت وکړو چونکې زموږ سره ځای نه و د هغې وجه دا وه موږ سره نږدې دلته کې دا تعمیر هم شروع بل جومات را سره نه و زموږ سره ډېر طالبانې عوام وو نور کله بیا به چې دا وقفې په ټایم کې او د اودس په ټایم کې چوټۍ په ټایم کې بیا به داسې ماحول ښه ځکه نو چېرته زنانه به وي دلته به نارینه و نو دا ماحول موږ ته ښه نه ښکارېدو
موږ څو پر موږ جماعت نه جوړ کړی نارینه به درس کې زموږ سره شرکت نه کوي خو د هغې باوجود بیا د 100 لکانو د دې 400 100 لکان راغلي سره د کوټو مدرسې لکانو لساته کسان هغوی راغلي او هغوی له ما صرف اجازت ورکړو هغوی زموږ سره شریک وو نور موږ سره په درس کې طلبا او عوام نه نو درس بنیادی زنانه بیا والله عالم درس موږ شروع کړو نور کله موږ په 15 شعبان باندې شروع کوو د 27 پورې سکله درس زیات شو دومره زیات شو والله عالم چې موږ د 20 رمضان نه د افطارۍ نه پس بیا د 9:30 بجو پورې سبق وایو دا اتنه ورځې موږ بیا د 9:30 بجو پورې سبق ویلی دی اگر چې 1 بجې نه 6 بجو پورې موږ درسونه کړل نو زه د خپلو شاګردانو نه معافي غواړم کوم زموږ طالبات دي طالبان دي ما ځکه تنګ کړی چې ډېر زیات ټیم د درس وشو او موږ پکې د سهار کله سبق ویلی کله کله 10 غنټې درس شوی دی 11 غنټې د ورځې موږ درس وکړو ډېر زیات درس زمانه وخت شو نو تاسو هم په دې باندې خفه کېږئ نه انشاءالله تعالی د دې تجربې نه پس موږ ته دا ښکاره شوله چې آینده دپاره موږ کله درس کوو نو دا به د 5 شعبان نه شروع کوو یا به د 10 شعبان نه شروع کوو او کله که فیري موږ د الله په فضل باندې موږ د الله شکر ادا کوو چې کوم تعمیر موږ شروع کړی د روژې نه مخکې شروع کړو الله په روژه کې سر ته ورسو او موږ سره سعودي عرب ته په دې دوران کې زه تللی وم هلته ملګرو زما سره ډېر ښه تعاون کړی والحمدلله هغه بلډینګ تقریبا په دې څه 39-40 لاک روپۍ ولګېدلې او دغه پیسې هم تاسو موږ له راکړی او بلډینګ تیار شو نو انشاءالله کاله به بنین او بنات به دواړه زموږ سره به درس کوي د 5 شعبان نه یا د 10 شعبان نه به انشاءالله موږ شروع کوو بیا به زموږ تفسیر 47 ورځې یا 50 ورځې به انشاءالله وي نو که خیر بل پکې دا هم فایده ده چې آینده دپاره بیا زموږ درسونه به داسې فروری ته راځي نو په دې کې به چټیانې هم راځي نو ساري به درسي بیا سړی که د مازدیګر پورې سبق وي هغه کاپیانې چې بېګا کله موږ کتلې وی ماشومې څلور 15 کاپیانې لیکلي دي غټ ډسپلې لیکلي دي زه ورته انتهایي حیران شوم او بلا مبالغې وایم چې په هغې کې اول او دویم او دریم پکې نشته اول دویم او دریم ورکړی دی بیا په دریم او څلورم باندې وروسته نوټس چې کوم دي نو دا انکمپلیټ نه مکمل دي چا د سورت الرعد پورې لیکلي دي چا د بني اسرائیل پورې لیکلي دي چا د سورت کهف پورې لیکلي دي چا د سورت روم پورې لیکلي دي نو دریم او زموږ سبا مفتاری به زموږ سره وکړي بیا به زه انشاءالله نو که ټایم یو 15 منټه زیات هم شي نو شته تقریبا داسې 30-35 منټ شته زموږ به سندونه به انشاءالله تقسیم کړو د مدرسې استادان له مخې ته راشي سندونه به انشاءالله ورکړو او البته کومې زنانه که لرې وي چېرته هغوی تلل غواړي نو هغوی تللی هم شي که څوک ایستارېږي خو دا سندونه به انشاءالله ورکوو که د هغې نه پس به انشاءالله دعا کوو بیا افطارۍ ته نږدې مونږ چوټي کوو یو یې داسې راوړئ دومره سودا څوک نه وړي خو الحمدلله کوم خوراک چې زه په کور کې کوم هغه خوراک الحمدلله مدرسه کې دی زه داسې خوراک به نه شوی چې ما ښه کړی مدرسه کې بد دی دا طالبات د هغې ګواه دي کوم خوراک چې کور کې مونږ کوو هغه شانې خوراک د مدرسې وي نو خوراک زمونږ الحمدلله ښه معیاري خوراک وي په دې وجه مونږ تعداد نه شو ډېرولی بیا معیار زمونږ خرابېږي نو خو سکل چونکې زمونږ سره رابطې ډېرې زیاتې شوي دي انتهایي زیاتې نو سکل مونږ ځان سره صرف 120 ماشومان الو 87 زړې دي 23 ماشومان یې مونږ به نوي الو په دې کې ظاهره ده څه ماشومان یې تلیم دي په دې وجه باندې مونږ به د اپریل په میاشت کې په 10 اپریل نه والا تر د 15 اپریل پورې دا 15 ورځې زموږ د داخلو وي 10 تاریخ نه والا تر د 15 پورې په 15 تاریخ باندې کمی جنکۍ چې په عامه کې داخليږي اوس پورې موږ په عامه کې هرې ماشومې داخله ورکوله د دې علاقې اوس راتلل موږ داخله ورکوله اوس به داخله په ټیسټ باندې ملاويږي د عامه په کلاس کې ځکه چې کله به زمونږ د درس نظامی کوم چې دورانیه ده به 7 سالي مخکې شپږ کاله وه د رابطة المدارس جمله نصاب به موږ پړاوو دا به 7 سالي په دې وجه باندې چې کومې جنکۍ په عامه کې داخله اخلي نو هغوی به د اتم په سلیبس کې دلته اگزام ورکوي ځکه چې عامه د لسم برابر ده د اتم په کتابونو کې به د هغې نه موږ امتحان اخلو د اتم په کتابونو کې که هغه ټسټ هغوی پاس کړو نو هغوی به موږ په عامه کې داخله ورکوو که دا د دې شاټۍ درې علاقې جنکۍ دي او که د بهر نه راځي څوک په 15 اپریل به انشاءالله زموږ په جامعه کې په ماسپښین 2 بجې به انشاءالله ټسټ یې په دې کې 15 اپریل ماسپښین 2 بجې د عامې دپاره د اتم په سلیبس کې به ټسټ کومې جنکۍ پاس شولې په عامه کې به هغوی د داخله میلاویږي کومې جنکۍ فیل شولې نو هغوی ته موږ دا رعایت ورکوو چې دلته موږ 2 ساله نصاب دی مختصر نو دا 2 سال نصاب کې هغې ته بیا داخله میلاویدی شي په دې کې فقه ده لږ پکې حدیث دي مختصر نصاب دی د قرآن ترجمه پکې ده خو دی به بیا په عامه کې نه داخلېږي ولو که په دې کې 15 جنکۍ ولې داخل نه شي ځکه چې معیار موږ جوړول غواړو نو خاص کر تاسو چې څوک خپلې ماشومان رالېږئ دلته نو هغه به د ټسټ نه پس دلته کې انشاءالله موږ داخله ورکوو او په هاسټل کې به چونکې محدود